مخته مصنف رحمت الله علیه د مای مستعمل ول تعریف کول غواړي. اول طاهوریت، طاهریت، غیر طاهوریت، غیر طاهریت د بیان کو. اوس مخته چې والماء المستعمل هو ماء، دا هغه وبدي مای مستعمل ازیل به حدث چې د سره بیا د سیل رشا غټ یو کوړه وي او استعمل فی البدن، یا د اوبه استعمال کړل شي بدن کې څه سیک یا ټول بدن کې علی وجه القربت د ثواب په نیت بنی سره د ولنه وداس شتا، خو بیا دا شي کې اندامونه زیاده او د سپ نیت بنی شي عبادت پکړی د مخ یو د سبنه اوس دا مای مستعمل وګرځي کبه اسی ځانې پیو انزو کنه غسل لري دا او نه دا وړه او د سیره د بده مای مستعمل نشي ول سي د مای تبرید ویل شي دا نجس نه دی بیا. قال رضی الله عنه صاحب هدايه وی چې هاذا عند ابي يوسف رحمه الله د امام يوسف صاحب خبر ده، وقيل شاعر دی هو قول ابي حنيفه تایزن چې د امام صاحب خبره هم ده. وقال محمد امام محمد صاحب چې لا يسير مستعملا الا باقامه القربه، سپر د ثواب نیت وسره نه کړي کنه د وب مستعمل نه ګرځي، لأن الاستعمال بانتقال نجاسة الاسام الیه، استعمال خودی تویل شي کنه چې ته به استعمالای نو د کوم نجاست او د دیول ګناهونه دي دا د غوبو ته منتقل شي بانتقال نجاسة الاسام، د ګناهونه چې کم نجاست دي ګندګي ده دا ور او بهږي ور وخويږي ور تیر شي چې شته الیه د غوبو ته. حدیث کې دی ویلي دي کنه چې ګناهونه وسره غورځي دا د سره سړی نه ګناونه غورځي د غوګونو د پوزي مخکې بنور ځای کې وي مشکات کې راځي صالحین او بخاری و غیره کې و انها تزال بالقربه، هم د شیطا د دیول چې کم نجاست او غیره کنه د وړو ګناهونه دي د زیل کېږي په ثواب نیت باندې. هم امام یوسف سے پاسه خبره کړی ده او ابو یوسف رحمه الله یقول اسقاط الفرض مؤثر ايضا، غوای شه د فرض سکیتول دا هم مؤثر دي چې وب استعمال ګرځي او وبو خبيسي ګرځي فیثبت الفساد بالامرين، نه د فساد چې د په دوړو کارونو باندې ثابتيږي چې د ثواب نیتو کی او کچو کی حدث مدس پلری کی. ومتا يسير الماء مستعملا، او زته چې د وبو استعمال کله ګرځي ټیک ته ماته خو چې وبو پلنګي سره استعمالي پلنګي سره دار ته وخه چې د بدن نه جدا شي زمکه ته غورځي یا لوخي ته ال استعمال ګرځي ک اندام باندې پاسنه پرتی دي یا بيدل نه دي علم مستعمل ګرځي. ومتى يسير الماء مستعملا الصحيح صحيح درست او غره خبره ده انه كما زال عن العضو، چې څنګه د بدن نه جدا شي سوار مستعملا د وبو مستعمل شوي. وللأن سقوط حكم الاستعمال، لأن سقوط حكم الاستعمال د استعمال چې کوم حکم دی کنه د چې سکیت کی د کله کیږي قبل الانفصال، د انفصال نه مخکې به مونږ وایو چې وروته نشل شي د استعمال دي کته وته شي بدن باندې د څنګه لګولي او به استعمال وګرځي شي اوس استعمال وګرځي بیا خو وسره بدن نه سپکیږي کنه دي ټیمه پرې مونږ چې خارج د خو د طاقت نه بهر خبره شي څنګه په بدن ولګي ته استعمال یا خو د بدن نه جدا شویم نه دي کنه نه د خو د ضرورت دی وجنوي کنه چې وروته مستعمل نه ما خو شکل جدا شي مستعمل ویلي ان سقوط حکم الاستعمال قبل الانفصال، د بدن نشي سپر یو بوج نه دی جدا شي د دینه مخې د استعمال له حکم نسکیت کو سي د وروته مستعمل نه یو چې کله جدا شي بیا وته یو دا ولی لضرورت ضرورت د پاره ولا ضرورت بعده، خو چې کله جدا شي دینه بعد خو ضرورت پکې نشته کنه دینه بعد مونږ ته چې مستعمل شوي. خو ځبل تمخنه مسله خیال لکه چې ګوره یو جنوب سړی دی هغه په بو کې نه وته کوي ته او مقصد دی سړی دا وکنه شي د کوی کې بوکا پریوتی او چې د بوکات نه راواله ما او پکې څو شو ډوب شولو پکې کو بوکی د پر پکې سری نه بسل ټول بدن اوسره ته دا و چې د سړی غسل او شو کنه او شو او نیت خو پکې نشه زموږ مذهب کې کنه انور مذهبونه کې بنیت کوي ولا ښا د سړی خو بو کې نه تو نیت ضرورت هم ول نشته اوس درته چې د وبو سره پلیت شي او کنه شي پلیت د سړی پاک شو کنه شو پاک نو څه مسله ده دلته کې زمونږ د درو وړه امامانو خبره ته وسخایي. والجنوب یو جنوب سړی یا حایز خزه یا جنوب خزه اذن غمس فی الماء، اذن غمس فی البر ک کوی تناوزی پکې غوپک او هلی طلب الدلو د بوکی لټوالي د پاره ضرورت ول پیښ شوی یا رغلی کوی ته د پاره چې ز پکې شو کوم وبتی نرو بسم غسل بسم کې زمانه کې خلک هم دا کول کنه کوی ته براغلو خز یا نران بیا بی بوکی سره وبرخي جوالی خو بوکات نه پریوتلی و سواجه بندیا پړې کټ شوی وو اوس دی پسې دا کوش یا بل څه طریقه وکړه نه دی چې وبو کې ډوب شوز بس کو
د اوبو څه حکم د کویو سره خچن شو که نه شو خچن دا وایي په عند ابي یوسف رحمه الله الرجل بحاله د سړی په خپل حالت باندې د اوسه پورې به جنوب شمارلی شي دا پاک نه شو ولې امام یوسف صاحب په نس باندې دا ضروري ده چې اوبه په ځان باندې بهاوي بدن باندې چې دی وبهیږي دی خو په ځان باندې اوبه نه دي بهولي دا خو پکې خپله ناوتو نغه چې لعدم الصوب دی پکې بيدل اونکړو بدن باندې اون بيل وهو شرط نه عنده دا پکې شرط لاسقاط الفرض د ځان نه فرض کې تولید لپاره چې غسل دی وبسي والماء بحاله او د وبم پاکي دی ولی لعدم الامرين چې پاسه دوا کارونه نشته کنه امام یوسف صاحب ویلو چې یو سره ازاله د حدث وشي یا شي بدن کې استعمال کې وب په ثواب نیت بني دلته کې ازاله دم حدث نه د شوي او شدي نیت په ثواب په نیت بني نه دي استعمال کړي لعدم الامرين پاسه خبره ته اشاره د سید متن کې تیر شوه خدای د امام یوسف صاحب خبره شوه چې سړی پاک غاده جنوب دی او دا وبم ندی ناپاکی شوی امام محمد صاحب سوی وعند محمد رحم الله کلاهما طاهران وبم پاکی دی کوی ولا سړی پاک شو ولی هغه چې الرجل د سړی خو زکه صفا شو کنه چې لعدم اشتراط الصوب چې بدن بني اوبه بیول ضروری نه دی مړه چې اوبو کې ناوتی بس غسل دی وشو باران در بني وشو پاسنه جنابت حالت کې سړی روان دي ځنګل نه راتلو باران وهلو دا صفا شو بس غسل وته یا هم د شي ته خزه د اوبه مو باران وهله بس صفا شو ځکه صوب پکې نه د شرط والماء د وبم پاکی دی ولی لعدم نیت القرب دی خو د ثواب نیت نه وکړي کنه چې ماته په ثواب حاصل شي بس اسې پکې نه واتو او زمونږ په نسبت غسل او د خاصم کې نیت نه بغیر ځکه دوړه صفا دي وعند ابي حنيفه رحمه الله امام سیب سوی کلاهما نجسان سړیم نجس دی د وب نجس شولې ولی هغه چې الماء وبخ ځکه نجس دي کنه چې لاسقاط الفرض عن البعض څنګه چې دا سړی اوبو ته غر کېدو خو نیم غړي پکې نه وتلی کنه ندي سره د غړي صفا شو چې غړي صفا شو اوبه صفا شوې کنه نه نجس شوې کنه چې اوبه نجس شوې نه د نور بدن خیانه د نه وتاله ورکی کنه نه د نور بدن خو نجس اوبو سره نه صفا کېږي نو اوبه سره نجس نیم بدن نه نجاست غونې شو لري کېدو خو یا لري نشو پورانه سپوري پورانه کې لري به خو صفایي پورانه شش مرل کنه نیمګړي خو نه شش مرل ځکه چې الماء اوبه خو ځکه نجس دي لاسقاط الفرض یعنی البازي سنیم بدن ندي د فرض سکیتیدل څنګه به اول الملاقات څنګه اوبه سره د ملویدل اول ملاقات والرجل د سړی وسم ناجس مرلی شي یا پاک شوی نه دی ولی لبقاء الحدث في بقيه الاعضاء د بقایا اندمونه کې خو وسم بي او دسی پاتې دا کنه وړا یو که غټه بي او دسی د غټه بي او دسی خو پکې پاتې دا کنه چې پاتې د دلی اوبه د نیم بدن سره څنګه وجنګي دی پلی دي شنه پلی سره خو به د نور بقایا بدن نه سپکیږي ځکه خراب شوه ممیله وقیل چې دی عنده امام صاحب پنځ دا خبر هم شته چې نجاست الرجل سړی پلیس شو د دی وجبني چې بنجاست الماء المستعمل چې د ماء مستعمل نجس دي وعنه هي روایت ونه درغله چې ان الرجل طاهر چلو سړی خو پاک دی ولی لان الماء لا يتله حكم الاستعمال ثبوت ماء مستعمل نشي ویل دا حکم ته نشي ورکول قبل الانفصال سو پر جدا شوی نه دا خو سو پر د کوینه نه دی راوتی کنه ورته ته مستعمل نشي ویل او هو اوفق الروايات عنه دا د امام صاحب نه په نورو روایتونو کې زیات موافق روایت زیات آسان دی او زیاته پکې اساني ده